هغه لمونځ چې د یخ په وجه باندې الله تعالی یو انسان ته د مکمل حج او د مکمل عمره ثواب ورکوي. ترمذی شریف کې انس رضی الله تعالی عنہ دا روایت نقل شوی ده وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم کس د سحر لمونځو کې او په جمع سره بیا لمانځه نه بعد په غزه باندې کینی او دای په ذکر کې مشغول شي یا په تلاوت کې مشغول شي یا نیک اعمالو کې د غلطو خبرو نه ځان بچ کی بیا چې کله لمر سترګه راوخیږي په دې ځای باندې 2 رکعات د لمونځ د اشراق وکي د اشراق لمونځ نو بیا وایي چې د انسان ته به د یو مکمل حج او د یو مکمل عمره ثواب الله تعالی ورکوي. څومره غټ فضیلت ده. موږ تاسو د سحر لمونځ کوو او لمانځه نه بعد فورا بس کور ته ځو. دې طرف ته موږ توجه هم نه وي چې یاره موږ به 2 رکعاته د اشراق لمونځ وکړو. خلک په ثوابو پسې منډې وایي. موږ تاسو ته تقریبا نیمه ګنټه 20 منټه دومره موږ تاسو ته وخت ملاویږي چې موږ تاسو کینو او په دې ځای باندې عبادت وکړو 2 رکعات لمونځ د اشراق وکړو. الله تعالی موږ تاسو د مکمل حج او د عمره ثواب راکوي. صرف د دې کوتاهي ځکه کېږي چې موږ ته د اشراق د لمانځه د فضیلت پته نشته. نو دا یو څه فضیلت ده چې ما تاسو ته بیان کړ چې د اشراق لمونځ چې کله سحر لمر سترګه راوخیږي په هغه وخت کې تاسو 2 رکعات لمونځ د اشراق کوئ. د دې په بدله کې به الله تعالی تاسو ته د یو مکمل حج او د عمره ثواب درکوي.